بل تپوس یې کړی دی چې په محرم کې خپل ځان وهل او ځان نوین راوستل دا څنګه دي؟ دا د قرآن پاک خلاف دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو د دین خلاف دي، او دا په ځان باندې ظلم کول دي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي د قرآن دلیل لا دی دا وورئ: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. الله پاک فرمایي چې د الله جل شانو په نږدې د میاشتو شمیر 12 دی. په دې 12 میاشتو کې 4 د حرمت میاشتې دي، محترمې دي. هغه کومې دي؟ ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب. او بیا الله پاک فرمایي فلا تظلموا فيهن انفسكم. په دې میاشتو کې ګوره په خپل ځان باندې ظلم مکوئ. نو ځان باندې ظلم نه کول ګناه کولم دي، او ځان باندې ظلم ښکاره دا دی چې یو سړی په خپله باندې ځان وایي. بهرحال د قرآن پاک خلاف دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث